بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. پروګرام د اختر خوشحالیانې زم حمزه نور قربا او موږ سره راغلي ملمانه ګڼ علما دي شيوخ دي هغوی ته موږ بخیرالی وایو او د هغوی موږ شکرګزار یو چې هغه موږ سره مرسته وکړه په دې پروګرام کې چې موږ له په دې مصروف وخت کې دوی موږ له ټایم راکړه. د ټولو مننه جزاک الله خیرا و احسن الجزا. د موږ سره چې کوم ملمانه راغلي دي دا خواږه ملمانه زه اساسو په مابین کې دې حایل کېږم نه، لہذا موږ سره راغلی ډاکټر صاحب عبدالرحمن د هغوی نه سوال کوو. ډاکټر صاحب عبدالرحمن پروګرام ته بخیر راغلی او الله هم خوشحال لري. ډاکټر صاحب دا عید الفطر مقصد څه شی دی، مفهوم یې څه دی، او دا رمضان چې تیر شو روژې په دې کې دا لوږه تنده د دې څه مقصد و، د الله طرف نه څه پیغام و، دا ته په لنډو الفاظو کې او مختصر الفاظو کې ته بیان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. محترم حمزه صاحب ستاسو او د پیغام ټلویزیون چې دا یو اسلامی فلاحي پروګرامات پیش کوي شکرګزار یم. الحمدلله شيوخ الحدیث دلته موجود دي او اصل چې کوم په دې توره شپه کې رڼا ده هغه د محمد رسول الله دا پیغام دی صلی الله علیه وسلم. وی کرنا د پیروي د محمد دا، کرنا د پیروي د محمد دا ګینه نشته په عالم بل رڼا صلی الله علیه وسلم. نو دا محمد رسول الله علیه وسلم تشریف راوړي نو په تیاره شپه کې داسې یو منور پیغام ورکوي چې په هغې کې روژه هم شته، په هغې کې اختر هم شته، په هغې کې خوشحالي هم شته، په هغې کې د همدردۍ پیغام هم شته او د الله رب العالمین هغه احکامات دي پکې چې که دا احکامات مونږ خپل که زما دا یقین دی او د دنیا هم دا یقین دی چې دا زمونږ خوف چې کم دی دا به په امن کې تبدیل شي، زمونږ بیماری په شفا کې، زمونږ بېروحي په روحانیت کې، زمونږ مشکلات په راحت کې. بس مسله دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغام ابدي مونږ صحیح اخذ کړی نه دی. نن ټوله دنیا چې توره شپه ده او هغې په چغو چغو دا وایي چې مسلمانانو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغام صحیح تاسو مونږ ته راوړو او زمونږ په ژبه کې دا پیغام تاسو مونږ ته وخېلو نو مونږ به تاسو مایوسه نه کړو بلکې مشرف به اسلام بشو. دا خبره تمهیدن ما ځکه ویله چې د پیغام ټي وي ډېر زیات ضرورت دی او یو فرایض منصبي زموږ په کار ده. دا شیوخ الحدیث چې ناست دي دا ما اوس د خپل ورور عمر سره خبره کوله چې یو مولانا عبدالعزیز نورستاني صاحب تاسو وګورئ چې هغه غریب په ماتم لا باندې د دین کم خدمت کې مونږ چې کوم ځای ته په غرونو کې هم تللي یو د دین اسلام یو چراغ و یاره دا شیخ عبدالعزیز صاحب راغلی او دا جومات هغه جوړ کړی. مطلب دا چې که یو سړی هم کار وغواړي نو یو رڼا پیدا کړي نو پیغام ټي وي انشاءالله دا یو ډېر ښه جدوجهد دی. کوم حده پورې چې جناب حمزه صاحب ما نه پوښتنه وکړه چې د دې رمضان څه مقصد و چې دا تېر شوی دی او د دې عید الفطر څه مقصد دی. رمضان المبارک خو د تقوا او د چې کوم بنیاد تقوا ده الله رب العالمین فرمایي چې لعلکم تتقون. دا رمضان دا روژې دا لوږه تنده دا مشکلات مې ځکه چې تاسو کې تقوا پیدا شي. اوس تقوا څه شی د تقوا که په چا کې په رمضان کې پیدا شوي زما یقین دی چې یو خو به د هغه زړه نرم شوی او د کال تر بل رمضانه به دې داسې کارونه کوي چې دا رمضان به دته مخامخ ولاړي. خو که رمضان خلکو صرف بوک او پیاس یعنی تند او لوګو تیره کړې ده، کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ چې څومره ډېر روژهدار دی چې هسې تنده تیره کړې ده نو هغه به ځکه کوي چې هغه د تقوا چې کوم مطلوب تقوا ده هغه هغه ته معلومه ني. الله رب العالمین تقوا غواړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام د تقوا ورکوي چې تاسو تقوا پیدا کړئ. تقوا مطلب دا دی چې بل انسان به تانه محفوظ وي، ته به خپل رب پیژنې، ته به خپل ذات پیژنې، ته به خپل اهل و عیال پیژنې، کوم ریاست کې چې ته اوسېږې ته به هغه ریاست پیژنې او مجتمع به پیژنې او خلک به تانه په امن کې وي. شومي قسمت ته ډېره بدبختي ده چې موږ نه خلک په امن کې نه دي بلکې څومره چې ډېر خلک د دین دعویدار دي چې ستا د هغې سره معامله راغلې ده نو خلک بیا وایي چې دا د دیندار سړي کار نه و، هسې د یو خول کې ځان بند کړی و. نو دا کوم خلک چې دي دا چونیده خلک انشاءالله موږ به د دین کار کوو او په دې توره شپه کې به دا چراغ د رسول الله بلو صلی الله علیه وسلم. د عید الفطر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر قوم دپاره خوشحالي ده او دا اختر زموږ خوشحالي ده. اوس خوشحالي څه ته وایي؟ خوشحالي دا ده ګوره د دې اختر نه مخکې سرسایه موږ باندې مقرر شوې ده. هغه صاع من تمر او دا من شعیر او دا ټول چې حدیث کې تاسو ته معلومه ده وجه څه ده؟ هغې کې مقصد دا دی چې دا اختر یوازې ستا نه دی،
دا خوشحالي یوازې ستا د بچي نه ده چې ستا زوی د نوې کپړې واچوي او ښایسته معطر دي شي او د بل بچی چې هغه اوچې شونډې خیال بخپې سرتور سر مجبور او مقهور مسکین دی دا خوشحالي د هغه هم ده دا پیغام د اسلام چې دی دا ځکه تابان دی چې دا د ټول عالم دپاره یو پیغام ورکوي نو هغه غریب مسکین دپاره هم دغه اختر دی د خوشحالۍ مقصد دا دی چې ته داسې خوشحالي وکړه چې ته هم خوشحاله او چار چاپېره خلک هم یو خوشحالي ونمانځي بیا دې کې یو اهم خبره هغه دا ده چې تاسو مصلا ته ځئ یعنې عیدګاه کې چې مونځ ته ځئ اوس د دې عیدګاه په لاره باندې چې ته روان یې نو ته به څه وایې الله اکبر الله اکبر الله اکبر کبیره الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا څه وایي دا مطلب دا دی چې په یو حال کې داسې نه دی چې ته د الله نه بې خبره او الله د تا نه بې خبره بلکې تا ته به دا پکاري چې ته هر وخت ووایې چې یو ذات دی چې هغه رب العالمین دی هغه زما محاسبه کوي نو که دا خوشحالي هم ده دغه کې م الله ماته مخامخ دی که غم هم دی دغه کې م الله ماته مخامخ دی لهذا دا د دین اسلام یو ډېر ځلانده ابواب دي چې که دا ابواب مونږ خپل کړو انشاءالله العزیز دا چراغ څوک مړ کولی نه شي والله متم نوره ولو کره الکافرون الله به دا چراغ دغسې معطر ساتي او بل به ساتي او ښایسته به ساتي ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو د عید الفطر او د رمضان ډېر ښایسته او احسن انداز سره د هغې مقصد بیان کړو مفهوم بیان کړه ډېره مننه جزاک الله خیرا بارک الله فیکم عزتمندو څرنګه چې تاسو ته پته ده اختر او د هغې کې دنه څه احکام چې دي دا مونږ ته الله او هغه رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي نو مونږ به تپوس کوو د علماو نه چې په کوم مسله مونږ نه پوهېږو الله فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون د اهل علم نه تپوس کېږي چې په کوم مسله نه پوهېږئ تاسو نو مونږ سره راغلی زمونږ ګران میلمه شیخ هارون شیخ صاحب تاسو د هرکلي وي شیخ صاحب اسلام کې د اختر مونځ څه حکم دی الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد حمزه صاحب ستاسو مننه چې موږ ته په پروګرام کې ښه او رامو غوښتلو باقي تاسو چې کوم سوال وکړو چې د اختر د مونځ حکم څه دی نو په دې کې راجح مسله دا ده چې دا فرض عین دی یا موږ چې ورته واجب ویو دا دواړه یو اصطلاح دی او هغه وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مونځ باندې ډېر زیات اهتمام کړی دی کله هم پرېښی نه دی بلکې حکم یې کړی دی چې دې ته زنانه او هغه زنانه چې هغه ځوانانې دي او د پردې والا دي هغه موځي نو دا ټول دلایل په دې دي چې یاره په دې اقوالو د علماو کې راجح مسله هم دا ده چې دا فرض عین دی شیخ صاحب آیا ښځه کولی شي چې د اختر لمانځه ته حاضرې شي او بالکل کولی شي چې زنانه د اختر لمانځه ته حاضرې شي خو هغه په حدود شرعیو کې یعنی کم اسلام چې هغې دپاره کم شرایط او حدود وضع کړي دي په هغې کې دغه شي چې د فتنې سبب ونه ګرځي عطر استعمال نه کړي ځکه عطر استعمالول زنانو له بهر وتلو کې ناروا ده نبی صلی الله علیه وسلم دغه زنانو ته فهیه کذا و کذا یعنی زانیه ورته ویلي دي چې هغه ته خلک دغه کېږي نو هغه اسلامي حدود به دغه کوي او په هغې حدودو کې به وځي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی ام عطیه رضی الله عنها وایي كنا امرنا ان نخرج ذوات الخدور والعواتق والحيض یعنی موږ ته دا حکم شوی چې هغه زنانه م اختر مانځه ته وځي چې هغه تازه ځوانانې شوي وذوات الخدور خدور عربي ژبه کې دا د خضر دغه دی جمع ده او خضر دې ته وایي چې هغه کله به پخوا زنانه بالغه شوه نو هغې دپاره به یو د سطر فردي پروګرام وکړه هغې کې به ناسته وه بار به ډېره نه وتله هغې به حکم او حیض هغه زنانه چې هغې باندې ماهواره بیماري د دې حکم یې راته کړی چې دا دې وځي د دې دپاره چې د مسلمانانو دعا ته حاضرې شي حتی تر دې چې د ام عطیه رضی الله عنها نه دا تپوس هم شوی دی چې دا حیض څنګه وځي لکه هغه زنانه ځکه دا ولې وځي نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې دی دې وځي د مسلمانانو دعا ته دې حاضرې شي او مونځ دې نه کوي بیا ام عطیه رضی الله عنها دغه سائل ته وایي دغه سوال کوونکي ته وایي چې آیا دغه حیض زنانه عرفات ته نشي تللی مینا مزدلفې ته نشي د حج مناسک ادا کولی شي که نشي نو ادا کولی شي نو اسلام دا حکم کړی دی او دغه کړی دی چې دغه زنانه باید چې حاضرې شي خو په دغه شروط او حدودو کې چې د فتنې سبب ونه ګرځي عطر استعمال نه کړي
متبرجات نه وي بزینتهن، یعنی خپل زینت کاره نه کړي. صحیح ده شیخ، جزاک الله. شیخ صاحب آیا په مسافر باندې د اختر مونځ شته دی؟ مسافر د اختر مونځ اول موږ حکم دا بیان کړي چې یاره دا فرض عین یا واجب دی. دا د ده مثال په شان د جمعې د مانځه دی. نو د جمعې مونځ چې کوم دی هغه د یو څو کسانو نه دغه د ساقط دی چې هغه اهل القرا دي، یا هغه خلک دي چې هغه چې کوم دی مریضان دي، یا خلک چې مسافر دي. خو البته که مسافر داسې یو ځای کې وي چې هلته اقامت د اختر د مونځ کېده نه حاضر دي شي، دا په حق کې مستحب دی. شیخ صاحب یو ډېر مهم سوال دی، په اسلام کې د اختر مونځ د هغې وخت کم یو دی په قرآن او حدیث کې، او بل آیا د زوال نه وروستو د اختر مونځ کېږي او که نه کېږي؟ جزاکم الله کل خیر. د اختر مونځ چې کوم دی د ده وخت دا بعد الزوال دی، د بعد طلوع الشمس دی، بعد طلوع الشمس. او وقت طلوع الشمس چې کله دا نمر راخیږي دغه وخت کې دا مونځ چې کوم دی نه بلکې ټول مونځونه نبي صلی الله علیه وسلم د دې نه منع فرمایلي ده. عقبه بن عامر رضی الله عنه په صحیح مسلم کې روایت دی، هغه وایي چې 3 ساعات نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا. 3 داسې ساعتونه دي چې هغې کې نبي صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي د مونځ کولو نه او د مړي د دفنولو نه. نه یو هغه وخت دا دی چې حین طلوع الشمس، کله چې دا نور راخیږي، نور چې راخیږي نو دې وخت کې مونځ نشته. خو بیا د اختر مونځ ټایم کم یو دی، ټایم یې دا دی چې کله دا نور چې کوم قید رمح شي، قید رمح معنی په اندازه د رمح، رمح معنی د متر په اندازه شي. د وخت په لحاظ سره دا تقریبا د 12 منټو نه نیولې تر 15 منټو پورې. محتاط دا دی چې 15 منټه پورې انتظار وشي د نور د راختو نه وروسته، نه دا د اختر د مونځ ټایم شروع کیږي تر زوال پورې. کله چې زوال وشي نه د زوال نه وروسته د اختر مونځ نشته، بلکې بیا به سبا ته کې. او د دې دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له څو صحابه راله اعراب د بهر د مدینې نه، او هغې روژه نیولې وتل چې موږ خو میاشت ولیدله، یعنې معنی د شوال داخل شه اختر دی. نبي صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې روژه ماته کوي، اما د مونځ اهتمام یې سبا ته وکړو، ولې وجه دا وه چې زوال نه وروسته وخت و، نه د زوال نه وروسته د اختر مونځ نه کېږي. په دې پروګرام کې موږ سره د بلخوږ میلمه شیخ شرف الدین صاحب چې جامعة الازهریه کې مدرس دی او تیرو ډېر کلونه سره د دین خدمت کوي. شیخ صاحب تاسو دې بخیر علي او جزاک الله، تاسو موږ دومره ټایم راکړه په دې مصروف وخت کې. شیخ صاحب د اختر موضوع شروع ده، د اختر خوشحالیانې موضوع ده، نو دې کې یو شیخ صاحب یو مهم سوال چې د اختر د مونځ کیفیت څه شی دی، په مختصر الفاظو کې یو مدلل زموږ د سامعینو ته تاسو پیش کړئ. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ان الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلوات الله علیه وسلامه. پیغام ټي وي چې کوم راکین دي او اورېدونکو ته ټولو ته زموږ د طرفه احترامات او نیکې هیلې. مونځ او کیفیت د مونځ طریقه د صلاة العید هغه دا دی چې 2 رکعاته مونځ دی او 12 تکبیرات زواید دي. په اول رکعت کې چې کله الله اکبر وویلی شي، تکبیر افتتاح، نو هغې پسې به ثنایي او دعا الاستفتاح به وي. د هغې نه وروسته 7 تکبیرات دي زواید، او دویم رکعت ته چې کله پاسي یو تکبیر د پاسېدو دی او 15 تکبیرات زواید دي، هغې پسې بیا قرات دی. مګر چې د صلاة العید نور طریقې هم راغلي دي، خو امام بخاري رحمه الله وایي چې دا اصح شیء فی الباب دی، دا حدیث حسن درجې ته رسي او دا طریقه چې دی په ټولو طرقو کې غوره طریقه ده. صحیح، جزاک الله خیر. شیخ صاحب که څوک د اختر مونځ کې د امام سره په داسې حالت کې یو ځای شي چې هغه تکبیرات زواید ته فوت شوي وي، نو د دې سړي څه حکم دی؟ د به څه دا زواید تکبیرات به دې قضا راګرځوي نه به راګرځوي؟ تکبیرات زواید اهل علم په دې کې 2 نظر لري، خو راجح رأی دا ده چې کله مقتدی امام سره شامل شي
نو تکبیرات زواید باندې به شروع نه کوي. تکبیرات زواید د خپل محل و هغه محل فوت شو، لهذا د قضا په راجحه چې کوم رای دی د اهل علمو په هغې کې قضا ګرځول چې دی ضروري نه دی. شیخ صاحب که د اختر لمانځه کې یو رکعت سړي نه فوت شي نو د هغه څه حکم دی؟ نو هغه کم رکعت چې امام سره کړی دی هغې لاندې کړی دی ما ادرکتم فصلو، هغه خو د امام سره وکړو. کم رکعت چې فوت شوی دی نو وما فاتکم فاتمو دا دویم رکعت هم دا دویم رکعت دی. دویم رکعت چې کم طریقې سره 15 تکبیرات زواید سره کېده 15 تکبیرات زواید سره به دا دویم رکعت کوي. صحیح، جزاک الله خیر. شیخ صاحب اختر په ورځ امام یوه او که دوه خطبې ویلی شي د دې عدد څومره دی؟ جمهور اهل علم چې دي او په هغې کې ائمه اربعه د هغوی نظر دا دی چې دا دوه خطبې دي او په هغې کې څه آثار هم شته او یو روایت هم مرفوع شته په ابن ماجه کې، خو حدیث کمزوری دی او څه آثار هم شته د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه و غیر ذلک نه څه روایتونه شته خو هغه آثار هم کمزوري دي. او کومه متفقون علیه چې کوم روایت دی چې امام بخاري رحمه الله روایت کړی دی، نور ائمه ستو روایت کړی دی، په هغې کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم خطبه ذکر شوې ده نو هغه یوه خطبه ذکر شوې ده. البته که چیرې امام پوهیږي چې زما د اواز چې دی ځینې سامعینو ته ونه رسېد زنانه دي نو هغې ته مستقل خطبه کولی شي. نو راجح رای د محققینو رای دا ده چې د اختر چې دی د اخترونو دواړو یوه خطبه ده. شیخ صاحب محترمه په کوم کلي کې یا زمونږ د عام ماحول کې چې اوسېږو لکه پېښور کې په دې کې د خالي میدانونه صحراګانې نشته دي، نو آیا مونږ کولی شو چې مونږ په مسجد کې په مساجدو کې اختر منځ وکړو؟ الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. دې باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه، د بخاري حدیث دی چې د الله پیغمبر به مصلا ته وتو، عیدګاه ته به وتو. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یخرج الی المصلا. او کله د عذر د وجه نه امام ابن القیم رحمه الله فرمایي چې د الله پیغمبر همیشه دپاره مونځ په عیدګاه کې کړی دی، خو د عذر د وجه نه یو کرت چې بارانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عیدګاه ته نه دی وتلی بلکې په خپل مسجد کې مونځ کړی دی، چې هغه روایت امام حاکم رحمه الله روایت کړی دی او امام ذهبي رحمه الله فرمایي چې دا روایت صحیح دی. امام ابن حزم رحمه الله په المحلا کې د عمر او د عثمان رضی الله تعالی عنهما د دواړو اثرونه هم نقل کړي دي چې هغې دو بارانو ډېر زیات او د هغې د وجې نه عیدګاه ته نه دی وتلي مسجد کې مونځ کړی دی. امام بهقي رحمه الله دغه شانتي د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله اثر هم نقل کړی دی. او حاصل دا چې بس تو اسلام د نورو عام اصول نه معلومیږي چې کله ضرورت وي بس د هغې د وجې نه عیدګاه ته کو ونوځي او په عیدګاه کې انتظام هم نه وي نو مسجد کې مونځ کول جایز. صحیح. شیخ محترمه اوس نن سبا د اختر مونځ لپاره پوسټر چاپ کېږي، اعلانات کېږي او په فیسبوک کې دغه شانتې نشریات خپرېږي چې فلانکې سړی به فلانکې مولوي صاحب به د اختر مونځ کوي په فلانکې ځای کې، د دې نشر و اشاعت کېږي. د دې نشر و اشاعت څه حکم دی په اسلام؟ الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. مسلم حدیث ته جابر بن سموره فرمای رضی الله عنه صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر مره ولا مرتين. ما د الله د پیغمبر سره ډېر کرته د اختر مونځ کړی دی په غیر د اذان او اقامت. لکه د اختر د مانځه دپاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم د اذان او اقامت نقل دغه نه نشته، چې اذان او اقامت نه دی شوی نو نور خو اعلانات نه دي کول پکار. دې باره کې امام مسلم رحمه الله د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه یو اثر هم نقل کړی دی چې هغه فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې به اذان نه کېدو او نه به اقامت کېدو، لا نداء ولا اقامت ولا شیء. نو دغه دپاره چې دی د اختر دپاره هیڅ قسم اعلان کول نه دی پکار. دې د وجه نه شیخ ابن باز رحمه الله فرمایي چې هر قسم اعلان
چې په هر قسمه الفاظو باندې د اخترونو دپاره وایي دا بدعت دی. احتیاط په دې کې دی چې ونیسي چې اذان نه دی شوی، اقامت نه دی شوی، نور اعلانات هم نه دي کول پکار، پوسټر یې دا هم نه دي چاپ کول پکار. په دې مجلس کې موږ سره زموږ خوږ مېلمه او زموږ استاذ شیخ مصباح موجود دی او د هغه نه به استفاده کوو او موږ ته بخیر علي و جزاک الله خیرا بارک الله فیکم. شیخ صاحب محترم، یو مهم سوال ادا دی چې کوم اعمال مستحب اعمال دي چې د اختر لمونځ نه وړاندې سړي ته متوجه دي؟ الحمدلله کفا والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، د اختر د ورځې څه اعمال چې مستحب اعمال دي هغه باید وشي. اول تکبیرات دي، که غټ اختر او که وړوکي اختري، دې کې هم تکبیرات شته چې کله سړی د کور نه راوځي او عیدګاه ته ځي، تکبیرات. دارنګې د اختر د ورځې مستحب یو عمل هغه غسل کول دي چې سړی پاک خپل ځان وینځي او ولامبي او پاکې جامې واغوندي. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه به داسې کول او پاکې جامې اچول او ښه جوړه اچول. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه مشهور حدیث بخاري کې چې یو چپن خرڅېدل اگر که د ریخمه نبي علیه السلام له راوړله به یې که په دې باندې ته اخترونو او وفدونو ته ځان ښایسته کړې، هغه ورته چې دا د ریخم په مومه حرام دي. معلومیږي دا چې د ریخم نه علاوه نور ډولي کپړه چې دا پکار ده. دارنګې وړوکي اختر ته چې سړی وځي د مانځه د وتلو نه مخکې باید دا چې دی روژه ماته کړي او څه کجوري وخوري، په کجورو باندې دا مستحب عمل دی. دارنګې چې لاړ شي په یوه لار واپسې کې باید په بله لار لاړ شي. نور هغه اعمال چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راښودلي دي تلاش وشي او په هغې باندې عمل وکړو. شیخ عطاالله صاحب، د اختر د جمعې په ورځ راشي نو بیا د جمعې خطبې راسه رخصتي شته یا سړی هغه دغه نه کړي ته ورنشي ته حاضري ونه کړي، دې څه رواج شته د دې په پرېښودلو کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد، ستاسو د سوال په جواب کې حدیث د صحیح مسلم دی د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه په روایت باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقرأ فی الجمعة بسبح اسم ربک الاعلى والغاشیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې په ورځ باندې دا 2 سورتونه په مونځ کې ویل، وهکذا فی العید، په اختر په مانځي کې به هم دغه 2 سورتونه ویله. وربما اجتمعا فی یوم واحد فقرأ بهما جميعا في صلاتين، صلاة العيد وصلاة الجمعة. رواه مسلم. ډیر کرته به د جمعې او د اختر لمونځ دواړه په یو ځای جمع شوه، بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړه سورتونه د اختر په مانځ کې هم وویل او د جمعې په مانځ کې بیا هم وویله. د دې حدیث نه معلومیږي چې غوره دا ده چې د اختر لمونځ چې کله انسان وکړي، ځکه دا خو په د لمر ختو نه بعد متصل کیږي، نو د جمعې لمونځ هم وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دواړه لمونځونه کړي دي چې هم د اختر لمونځ کړی هم د جمعې کړی دی. نو راجحه دا ده چې دواړه وکړي. او که یو څوک د قرا او د کلو نه راغلی وي، د لرې ځای نه راغلی وي او بیا د جمعې لمونځ ته حاضري ونه کړي، نو د هغوی دپاره رخصت شته دی. او چې څوک حاضر وي او د جمعې لمونځ کېږي نو بیا پکار د جمعې لمونځ هم وکړي. راجح دا ده چې دواړه وکړي. او که یو څوک د جمعې لمونځ د اختر په ورځ باندې ونه کړي نو هغه ګناهګار نه دی. وبالله التوفیق. بل سوال د شیخ عمر صاحب نه دی. شیخ محترم، اختر چونکې د خوشحالۍ ورځ ده، عید الفطر، نو د اسلام څه حکم دی؟ د خوشحالۍ نه څنګه سړی منع وکړي او څنګه په کومه طریقې سره وکړي؟ دې کې د شریعت څه حکم دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د اختر د خوشحالۍ ورځ ده او د اختر خوشحالۍ مناول پکار دي. نو دا پکار موږ ته دا دی چې موږ د اختر کم غریبانان دي، کم مساکین دي، د هغو ته تحایف ورکړو، د هغې ته تحفې ورکړو او د هغو ته لاړ شو، د هغوی سره میلاو شو، نو چې کومه خوشحالیانې د هغوی سره شریکې کړو او د هغوی سره کینو پاڅو، د هغه خپل خوراک ته لپاره راوغواړو، خپل کورونو ته، خپل محلاتو ته، چې د هغو خوشحالي هم د هغه شانې برابره شي. دا د شریعت د طرف نه ډېر یو دغه دی چې دا پکار دی چې دا خوشحالي کې د غریبانان مساکین شریک کړي. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب وفرمایل چې دا سرسایه چې ده دا د غریبانو نه چې ورکولی کېږي، د څه د وجې نه چې د اختر خوشحالي صرف د مالدارو دپاره نه ده چې هغو پاکې کپړې
او پاک عطر مطر دا ولګي او راشي، بلکې غریبانان هم په دې کې شریکول پکار دي، که هغه د سرساري په طور باندې وي، که هغه د نورې خوشحالۍ په طور باندې، که هغه هغو سره میلاوېدل وي، که هغه ته تحایف ورکول وي، نو دا ټول طریقې داسې دي چې په دې سره د اختر خوشحالیانې تقسیمیږي او برابر باندې ورسیږي. دا د پیغام ټي وي طرف نه د اختر خوشحالۍ او یقینا تاسو به دینه مستفید شوي. د مختلف علماو نه موږ مختلف سوالونه وکړ چې ډېر ښایسته او احسن انداز سره او ډېر مدلل د قرآن او حدیث په رڼا کې موږ د جوابات راکړل. د ټولو مننه، د ټولو شیوخ مننه او یو ځل بیا ستاسو شکریه ادا کوم. اجازه غواړم. والسلام علیکم ورحمة الله.